کراچۍ کې اخوندخیل قام نه تعلق لرونکو خلکو د یوې خصوصي جرګې اهتمام کړی وو چې پکې په کراچۍ کې اخوندخیل قام ته را برسېره مسلو په اړه خبرې شوي او تجویزونه هم وړاندې کړي شوي دي. په دې جرګې کې د کراچۍ په کچ خلکو ګډون کړی وو چې ورسره ځوانکل طالب علمان او د مختلفو شعبو سره تړلي ځوانان هم شامل وو. جرګې ته مشرانو په خپلو خبرو کې که یو خوا مسلې په ګوته کړي نو بل خوا د راتلونکي وخت لپاره خصوصي ګامونو پورته کولو ویناګانې هم کړي. په دې موقع د هغوی ویناګانې وې چې د دې اخوندخیل قومي اتحاد دا مقصد دی چې دې کې د یو بابا اولاد نه د ټولو باباګانو اولاد د یولس اخوندان راغلو د بر صغیر ته دې کې پنځه موږ ته معلوم دي شپږ لا نه معلوم. د درې غټ بزرګانو خپل د وخت تقریبا د یو وختو یو په سیاسي میدان کې نو بل په جهادي میدان کې او بل په علمي میدان کې اخوند سالاک بابا چې کوم د جهادي عالم او جهادي خدمات د اخوند درویزه بابا رحمت الله علیه د علمي خدمات د غنښ کتابونه موجود دي د اخوند الیاس بابا رحمت الله علیه د سیاسي میدان کې آیا جانی قرباني ده مالی قرباني ده یا د وخت قرباني ده هغه به موږ د دې لپاره ورکو ان شاء الله. پیله ځل موږ دا کار نه کوو نورم قومونو داسې خپل اتحاد جوړ کړی دی. د کراچۍ په کچ په اول ځل داسې شوي چې اخوندخیل د خپل قامي مسلو په اړه راغونډ شوي او په مسلو خبرې کړي. د دې سره سره جرګې ته وینا په وخت اخوندخیل قام په تاریخي ارزښت هم خبرې شوي او چې کوم خلک د دې قام سره تعلق لري او نوموړي شوي نو د هغوی ذکر هم کړی شوی دی. نعمت زاده، خیبر نیوز، کراچۍ.